السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. ما سره دې ټایم کې موجود دي د نوښار زمونږ سینئر صحافیان او زمونږ ټیم ممبر، مونږ ورته ویلی شو ټیم دی زمونږ د شاجي او خالد نظیر. لږ وخت مخکې تاسو سره لا یم د نوښار اسماعیل خیلو هغه نوجوان قتل باره کې او د هغه د قاتلانو عدم گرفتاری او د هغه د خاندان خفګان. دې ټایم کې مونږ د نوښار څه نور ایشوز دي او مونږ سره درانه صحافیان هغه موجود دي. وخت په وخت تاسو ته په خپلو پیج په دې پیج باندې په زمونږ د خالد بای پیج چې کوم دی په هغې باندې تاسو ته په هغې باندې راځي اپډیټس درکوي. خو مونږ وغوښتل چې تاسو سره لا یو نشست کیږي او د کمنټ په صورت کې تاسو خپل مسلې خپل د علاقې نوم او د خپل مسلې ذکر تاسو په کمنټ کې کوئ. د انتظامیې په نظر کې هم راځي او مونږ ته به هم مخې ته راځي، نو مونږ به نور مزید خبرې کولی شو. زه به دې ټایم کې ګرانو کتونکو مزید وخت نه ضایع کوم او راځو به مین خبرو ته. د تیرو څو ورځو نه د نوجوانه مسله د قتل اخو میسیجونه کېدل، هغې باندې خبره وشوه. دې ټایم کې د نوښار کې د صفا اوبو څکلو یو مسله ده. هر ځای کې ټویلونه جوړ شوي دي او کم فلټریشن پلانټس چې کوم دي هغه مختلفو ځایونو باندې د شپږو اوو کالو اتو کالو نه هغه جوړ شوي دي، خو د هغې پیپونه هغه ورجېدل. خلکو ته هغې نه یو قطره اوبه میلو نه شوې. د ټیکېدار جیب ته پیسې لاړې خو عوامو ته یې څه فایده رانغه. دغسې په نوشهره کلا کې یو بله سنګینه مسله چې بار بار موږ ته خلک شاجي خالد بھائی دې ته لږه توجه جی جی میسیجونه کوي د ګوالو دا چې کوم د پیو والا میخې دي او هغه ډېر لوی تعداد کې هغه په روډ باندې او په دې ګلو کې او کوڅو کې چې ګرځي، نو هغې نه هم د خلکو یو مسله ده. هغه وایي چې یاره زمونږ دا مسله د ډیپټي کمشنر صاحب حل کړي او دا لږه راوچته شي او په دې خبره وشي. د صفایي حالت چې دی نو هغه ابتر دی. په ګلو واړه معمولي بارانونو کې اوبه د کورونو ته دننه کېږي او د لکونو د زرګونو روپو د غریبانو چې کوم ساماني هغه ختمیږي او ضایع کېږي. نو زه به راځم لومبې خالد بھائی، تاسو دې ټایم کې څه دي در سره او د نوښار مسایلو باره کې د نوښار چې کوم تازه ترین اپډیټ دی هغې باندې بس ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ صاحب اول خو ستا شکریه ادا کوم چې تاسو خپل پروګرام کې په لایو باندې واغېستو. د نوښار مسلې خو تقریبا زه چې پیدا شوی یم د نوښار د مسلې هم دغه دي او دغه دي، دا مسلې حل نه شي. بدقسمتۍ نه دلته کې ایم این ایم کار نه کوي، ایم پی ایم کار نه کوي، کوم چې بلدیاتي دوه هغې کې هم کار نه شو. خو دې کې غټه وجه ده چې موږ یو څیز په حکومت باندې تپو که نه چې حکومت دا نه کوي، حکومت هغه نه کوي. حکومت کار کوي خو ادارې کار نه کوي. چې کله ادارې کار نه کوي نو بیا به همدغه شان مسلې پیدا کېږي. ته که ټیمې والې که کنټونمنټ والې داسې پبلک هیلث ته سی ډبلیو همدا چې هغه محکمه ده هغوی لکه سب ټول پکې چې کوم دي نو بس هغه یو شپه تېرې والا خبره ده که نه، بس هر سړی په دې که سرکاري اهلکار دی هسې په پیداګي کې نښته دی د افسر نه ویل تر چپلاسي پورې. نو نوښار خصوصا د نوشهره کلان چې کوم دلته نکاسیاب مسله ده، د اوبو مسله ده، د ګندګۍ خو بالکل داسې بد صورتحال دی ته به نه وې چې دلته کې یا انسانان اوسېږي یا دلته کې انتظامیه شته یا دې ځای کې ټیمې شته، هېڅ قسمه په اسانۍ حل نشته. اول بلدیاتي نظام نو هغې کې هغه کوم چې کونسلرانو ناظمانو حکومت به باقاعده ته د میاشتې د صفایۍ دپاره 12 لک روپۍ رالېږلي خو نه پرې هغه پیسې چې اسۍ نه کړي چې هغه صفایۍ فنډ کوم خوا لاړو کوم خوا دغه نه شو. څه موده شو شاخوړی شو چې صوبایي حکومت لګیا دی د بلدیاتي ناظمانو خلاف به احتساب کوي، نه هغه احتساب وشو نه صفایۍ د فنډ پته ولګېده. نو دا ټولې خبرې ده چې یو ځای کې نو همدغه شان ګن به ترې جوړېږي څنګه چې په نوښار کې دا ګن پروت دی نیم چتول والا څوک شته. د اوبو چې کوم فلټریشن پلانټونه دوی په ټول نوشهره کلان کې پیپونه خوار کړي، هغه پیپونو د وجې عوامو ته دومره زیات تکلیف دی چې روزانه پې په هغې باندې حادثات کېږي. لکه دا د هسپتال مخې ته دی، یو زمونږ په دې تخیلو کې دی،
داسې خوا مانخیلو کې شلاخیلو کې دغلته پیپونه خواږه شوي خو څنګه پیپونه دغه شوي دي د اوبو هغه دغه پکې نشته بلا خلکو هغې نه پیپونه یو مړه لکه بس شاته مکمل اوي نو داسې صورتحال دی چې په جومات کې څوک یو پي ایس او دغه سولرې نه پرېږدي دا خو لا په لاره کې چې کوم دی دا پیپونه لږ دي نو ډېر بد صورتحال دی حکومت ته موږ ګناه نه کوو موږ به شخصیاتو ته ګناه کوو کوم چې موږ منتخب کړو اسمبلۍ ته ولیږو یا موږ چې په دغه کوو کمیټه ته ټیمې ته ولیږو نو هغه خلک هم دی کې لکه هغه کردار دی چې ای په دې څیز باندې توجه نه وکړي د عوامو مسایل نه اوچتوي د عوامو مسایل نه حل کوي نو داسې صورتحال به پیدا کېږي څنګه چې اوس دی جی ډیره مهرباني شاهین جی دې ټایم کې خلک مختلف کمنټس کوي د مسایلو حواله سره مانکی شریف کې د پیپونو او دغه فوټوان وختي چاره لګلو د ټویلونو دلته په نوشهر کې چې کوم فلټریشن پلانټ دی هغه ناکاره دی مونږ په پروګرامونه هم کړی دي د دې نه علاوه د صفایي هغه بار مونږ وایو د دریای کابل په غاړه چې کوم ډم ګند چولې کېږي نه خخېږي نه هغې د پاره نه سوځولی کېږي آلودګي خورېږي دا د نوشهر بالکل په زړه باندې او د نوشهر په ماحول باندې انتهایی بد اثر هم جوړوي شاهین جی مایک ستاسو دی دې ټایم کې حافظ صاحب بدقسمتۍ نه چې کومه پارټي په اقتدار کې راځي نو هغې سره داسې کسان ټیکهداران یا داسې په سرکاري اهلکار په هغې پارټۍ کې بیا شامل شي چې هغې د بدقسمتۍ نه بیا بالکل کار نه کوي څنګه کار نه کوي چې اوس لکه خالد خبر وکړه چې یاره سیاسي لکه دا غفلت د ادارې وي غفلت د ادارې نه غفلت د ایم پی ای وي د پارټۍ چې کوم سربراه وي د هغه وي پکار چې هغه د پارټۍ کې شامل شو په هغه باندې چیک ایم بیلنس ساتي چې بهی ته دا کار کې د کروڑو روپو کار دی دا ولې غلط کیږي ستا په نوشهر کې تقریبا 90% خلک د هیپاټایټس سی او د بی بیماران دي او بل 90% چې کوم دي ټوټل خرابې دي پاتې شوه دا پیپلاین دی خو خور کړی دی لکه مانخیلو کې ټوبیل یو پکار چې هغې دې مرمت کړی او صحیح کړی او دوی بل ټوبیل لږ هغه هم سټارټ نه شو په اوتوخیلو کې او چې کم ټوبیل جوړې په ډیرانو باندې جوړې خدي چې د پیپونو کم پیپونه خواره کړي دي اوبو د صفا اوبو دپاره ټول مال ګوډ دي سوري شوه د نالې اوبه پکې ځي خلکو پټ کړه اخر دا کم دغه دی بل اوس معراجي کلي کې تقریبا مس وزیر تللی و مس وزیرو ای چې څومره ټوبېلې وي ټولې بې اندازې داسې پرتې وي شاړې او تقریبا بیا موږ چې رابطه وکړو 73 لک روپۍ هغې ریکوري وکړه ریکوري څه وکړه پکار چې هغه انجینر له سزا ورکړي هغه سین له سزا ورکړي پبلیک هیلث والا ټول جوړې کړې وي نو پکار یو ډول سزا ورنه کا سبب د حکومت 2-3 کال دی په تیر شنو هغه افسران نو بیا بلې پارټۍ ته لاړ شي ته احتساب پچاو نه کو او د نوشهر نکاسه حالات کو ډیر بې اندازې خراب دي جی جی دیکھیں خو حافظ سے ما ایم این اے ایم پی ایات کو کنا چې او جی او خاموش دي او بدیاتي ناظمان چې کوم یم دا او مین وجه دې کې لګای دا یم جو دا ټول لگا یو ځان دې ده نه لگا کتا څو خیال کوي کاکا صاحب کې او نه دوه میاشتې مخکې یو پولو هغه وبو یو هغه دغه چې والے کوم دانګیا چې کوم والے وي او جی او پس بیا وبو یو انتظامی په چاپو والا ټیکهدار خلاف کاروي شو نه دا انجینر نه دا افسر خلاف کاروي شو هیڅ هم نشو تاسو نشته دغه چې کوم دی نو دغه الان کې ستاسو نوښار نه ټول څونه ایم پی ګان دي ایم ان ګان دي حکومتي پارټي سره دي او ایم پی خاموش دي ادارې په خاموش دي نه ټیکهدار بالکل تاسو خبره صحیح ده تاسو خبره کټ کوم شاهین جیم دا خبره او چې چاپې مواله شي چاپې مواله شي خو مونږ سوچو کو زمونږ تر اوسه پورې چې څه مخې ته راغلي دي نو په بازار کې په پای والا باندې چاپه وایي ټول پای ته نتوي کی او هغه نه 50,000 روپۍ جرمانه والی نو 50,000 روپۍ جرمانې مطلب دا دی چې هغه له پرمیشن ورکړي چې بس دا 50,000 روپۍ راکړه نور بیا تیار سکې تر اوسه پورې د چا لیسنس هم کینسل نه شو 50,000 روپۍ دا دویم لیسنس یې که نه اگر چې څه د خوښي یې کوه مطلب کرپشن پرمیشن دا د کرپشن دغه دی که نه دا کولاوي بیا
ګنټه مخکې جیل کوه، ګنټه پس بیا 50,000 روپۍ زموږ واپس راشي. هماغه پې د هغې په دا غټ جی د هغې نه خرڅوي 50,000 روپۍ نه بیا پکې ټلیفونونه چالو شي، اپروچ پکې چالو شي، پکې هغه ورته معاف شي 15,000 روپۍ یا دغه سیاسي خلک پکې ټلیفونونه چالو شي که نه. بیا هغه سټارټ او یوازې دا مطلب په دې کینټ کې نه ده، دا په نوشهره کلام کې هم دا د څونه نوخا چې کوم څونه علاقې دي په ټولو ځایونو کې ده. ټوله ضلع کې ده، ټوله ضلع کې داسې کسان پکې چې میخې وکړه نشي او د کور یې پیسه پلی کېږي پېښور ته او نورو ځایونو ته میخې نشته او کور نه سپلای کېږي، حافظ کور نه پیسه پلی کېږي پېښور. بله مسله د دې پول جی حافظ صاحب جی شاه جی مې بله مسله د نوي پول کیشتو پول چې کوم جوړ شوی دی، ټیک شوه جی کیشتو پول دا نوی نه جوړ شوی، بالکل دې باندې تقریبا 32-34 کروڑ روپۍ په دې باندې ولګېدي. یو لایټ په دې باندې نشته، بل هغه پول داسې جوړ کړی چې په هغې باندې روزانه حادثات کېږي. نو لکه اول خو دی ښه اقدام کړی چې دا پول جوړ کړی، عوام ته یې اسان کړی، ښه کار یې کړی دی، بعضې کارونه یې هم ښه کړي دي. او خبره ده چې هغه شیات یې جوړ کړ چې بې باندې موټر تللی، تیز رفتار پې تللی، دا بخوا بې باندې لوی لوی ګاډي ځي او حادثات پې ډېر کېږي، پول وړوکی دی. عوامو ته هغه پیدا ونه شوه که نه. حافظ صاحب جی جی د دې پول خو 2 میاشتې چې جوړ شو سټریټ نشته که نه. دا ټول پول چې کوم دی تقریبا 32 سالي شو، په هغې باندې اوس پورې سټریټ نشته او ټول ټیکس اخیستی شي. حالانکه هغې ټول ټیکس هم خپل ټایم پوره کړی، ټول تازه چې کومه ده بالکل خپل ټایم پوره کړی دی او تر اوسه پورې خلکو نه ټیکس اخیستی شي. نو 25 سال نه څه شو دا ټیکس اخیستو. دا څه خبرې ډېرې توجه طلب دي او موږ به خپلو مشرانو ته بیا یو ځل هم د دې ویډیو په وساطت سره ریکویسټ کوو، اپیل کوو څنګه چې کشتي پول دا مسله ده. نو ټیک د انجینیرینګ چې هغه څنګه شوی دی خو اوس پلیټونه پکار دي او د نوشهره کلا ډېره لوی آبادي ده او د 90% خلک د ګردو او د هیپاټایټس سی او د دې مرضونو کې مبتلا دي که نه. نو فلټریشن پلانټونو اکټیویټ کول دا د وخت ضرورت دی، هغه په انکوایریانو کې پروت دي، بند پراته دي. افسوس خبره دا ده جی ستاسو خبره نه مخکې کېږم، اوس په دې نوخال بیچکو هسپتال کې یو نوې کیجوالټي جوړه شوې ده او جی او هغه خو لږه ښایسته کیجوالټي ده او یو سهولت پکې دی. هغې لپاره لاندې نکاسیاب انتظام پکې نشي، د دې نه به په ګم ورځي. دا په کار دا دی چې هغه ټیکېدار او دغه نه اوس تپوس وشي که نه. دا یو ډېره اهمه مسله ده که نه، دا اهمه مسله ده او دا صحت سره تړلې ده او په کار دا دی چې دې دپاره مونږ بیا یو بل ټایم هغه مقرر کړو، هغه هم په دې باندې خبره وکړو. کم ایم ایس صاحب دی کوشش وکړو هغه هم راولو او هغه ټیکېدار هم دی دغه ته راولو چې دا ولې د نکاسیاب دومره غټې پیسې تاسو دې پسې لکای د دا به راتاویږي د هسپتال، خو چې ابتدا یې لومبی خښته یې غلطه کې خو نو را روان بیا به مونږ څه وایو چې یاره دا څه وشو، نو وروستو به بیا جاري او اوس په کار دا دی اوسه ځای نه زما اطلاع خو دا ده وایي دې کې ښکته تاخانه و هغه تاخانه هم داسې بنده که تاخانه داسې بنده کړې بالکل کنکریټ اچولی شوی دی، پیرلي هر څه پکې شته او مکمل هغه په خوره باندې ډک کو. او نو چې کومې تحقیقاتي ادارې دي هغوی له پکار دا دی چې دې باره کې تحقیق وکړي، مشرانو له هم پکار دي ځکه دا زمونږ هسپتال د نوخار دې ټایم کې ډېر لوی رول هغه پلی کوي. د کوم زمونږ چې هلته ایم ایس صاحب دی ډېر ایکټیو، هغه انرجیټک افسر هغه پلی ورکړی دی، نو هغه خپل تګ و دو خو کوي. هسپتال کې څه کمی دي نو زما په خیال چې نن د ټاک شو چې کومه وه او کومې خبرې وي د دې نه علاوه مونږ له په دې صحت طبي چې کوم مسایل دي هسپتالونه نو په دې باندې بیا سبا لاسه ټایم کې په دې خبره مو کو ځان سره یو دو ماهرین هم راولو شو ته. شاهجي د دې نه علاوه څه اپډیټ؟ بس دغه اپډیټ دی، بس دا مرګرو ډیر زیات کمنټ کړي دي. مونږ د دې ټولو مرګرو شکریه ادا کوو او کوشش وکړو چې د دې کم کمنټ دي
هغه مونږ وګورو او هغې باندې یو ریکویسټ به ورته وکړو که ستاسو په آس پاس کې ستاسو په علاقه کې ګیر چاپیره غلط کار کیږي تاسو ته څه مسله وي د اوچتونه یې غواړئ نو په دې کې کمنټ وکئ او انشاءالله مونږ په هغې باندې اواز هم اوچتو او متعلقه افسرانو ته به د دې د رسولو کوشش کوو چې په دې باندې ایکشن والي هغه که زمونږ منتخب نمایندګان دي او که بیوروکراسي زمونږ افسران دي نو هغې ته د رسولو کوشش به یې کوو دغه زمونږ نننۍ خبرې وي زه بیا یو ځل د ټولو چې کوم ملګرو مونږ واورېدو د دې نه پس به راځي اوري به مو او کوم ملګري دې کې سپورټ کوي زمونږ دا ماتې ګوډې خبرې اوري دا د عوامو فریاد دی دا بنیادي اهمې مسلې دي او دا زیات نه زیات دا مخکې ته ورسوئ مخکې شیر کوي نو انشاءالله ملاقات به کوو بلې لایو کې تر هغې پورې تاسو ټول نه اجازت غواړو د الله په امان